السلام علیکم. یو ځل بیا ملګرو نن موږ سره په کباب المدینه کې او په د پښتنو پخوانۍ حجره کې میلمه دی عالمزید خان او چې مشهور دی په ابو حمدان باندې. ابو حمدان ستړی مشي په خیر راغلی د پښتنو پخوانۍ حجرې ته. او ناظرینو زه تاسو ته د یو خبرې ذکر وکړم چې دا حجره موږ په کباب المدینه کې کومه جوړه کړې ده. کوشش مو کړی په دې په هند باندې د دې په شا باندې د حسین بھائی سوچ او د حسین بھائی کوششونه او د حسین بھائی پوره مرسته ده او دې چې کله هم داسې میلمه راشي کباب المدینه ته لکه ابو حمدان ده نو ده د خواهش وي چې موږ یې راته ته کښېنو او لږ تپوسونه ترې وکړو چې دا نوي نسل نوي کول ته یو داسې ښه خبره میلاو شي یو نصیحت میلاو شي یو داسې پوزیټیو میسیج ورته لاړ شي. نو زه حسین بھائی یم خراج تحسین پیش کوم او دا ورته پیش کوم چې دوی دا کاوش کړی ده او دا سوچ یې کړی ده بیا دې دپاره محنت کړی ده دې ته عملي جمع ورغوستې ده. نو ابو حمدان داسې دا ابو حمدان د تعارف محتاج نه دی. ماشاءالله 41-42 سال یې په شارجه کې وشو او ډېر ښایسته ښایسته ځایونو کې کار کړی دی. اوس هم په ملیحه بلدیه کې په ملیحه په شارجه کې یو غټه ایریا ده ډېره غټه یو منطقه ده د هغې کور لوکل عربي بچی ابو حمدان پیژني او عرب خلک د دې ځای لوکل خلک ډېره مینه ورسره کوي او د ده یو داسې یو چې سړی ترې متاثر کېږي داسې یو عمل دی چې دې هر کال په خپل سالګره باندې د خپل کلونو مناسبت سره بوټي کوي. په هغې کې د بلدیه مدیر نایب مدیر او د بلدیه افیشل خلک ورته ولاړ دي. دې باقاعده عمره بوټي کوي. په 13-12 دسمبر باندې د ده 62 سالګره وه او ماشاءالله د 62 بوټي وکرل او هغه ځای کې هغوی هر کال د ته ایوارډ هم ورکوي. بیا په مختلف میډیا باندې دا خبره راغله او د ده ستاینه یې وکړله. نو داسې خلک چې داسې کارونه کوي د پښتنو نوم جوړوي او د پښتنو د هغه پازیټیو چهره او د ښکلي چهره خلکو ته مخ ته راولي. نو موږ پرې فخر کوو او موږ ډېر انتهایي د ده مشکور یو او موږ دې تاسو ټولو ته وایو چې د ده په شان جوړ شو چې د نور قومونه چې موږ سره دلته پاتې کېږي هغوی ته ښه میسیج لاړ شي او هغوی د موږ په حیثیت پښتون موږ نه متاثره شي. نو زه ټولو پښتنو په بحاف باندې ابو حمدان ستا شکریا ادا کوم، ستا د دې کردار ستا د دې عمل ستاینه کوم، شکریا ادا کوم او خاص کر کباب المدینه ته په راتګ باندې یو جهان مننه. نو دا د ابو حمدان مختصر تعارف او زه ملګرو ابو حمدان نه د حجرې په حوالې سره لومړی تپوس کوم چې ماشاءالله تاسو خو عمر دومره نه دی صرف 62 سال عمر هم دی که نه. نو تا به خامخا پخوانۍ حجرې په خپلو سترګو لیدلي وي چې هغه مشران به پکې کېناستو جمع کېدو به د هغه به کېدو. نو څنګه تاثرات دي د حجرې متعلق ستاسو؟ یو الله مې څه توکه کله نه چې ما واورېدلو چې یاره د پښتنو پخوانۍ حجره جوړه شوې ده په کباب مدینه کې تاسو یقین وکړئ زه ډېر لرې پاتې کېږم هغې ته وایي ملیحه. ما باندې سات نه تېرو چې کله به زه هغې حجرې ته ځان رسوم وایي چې د حجرې چې کوم دی ډېر زیات صفات او ډېر زیات چې کوم دی نه مونږ کتلي دي او پخواني خلک چې کوم دی ټولې مسلې به په حجرې کې حل کېدی او په کلي کې به یو حجره وه چې کوم ټول خلک به پکې راټول او کشران مشران ټول خو که څوک مشر بچه راغی ټول حجره به ورته ودرېده او هغې ته به ویل کوم السلام علیکم به یې وکړو ورته هغه چې به هغې پورې نه کېناسته څوک به چې مشر نه وناست. د حجرې کوم تعریفونه دي ډېر زیات وسیع دي ولې چې دې کې کوم دی غټې غټې مسلې به حل کېدې او د سلام مشورې ځایونه به وو او د نوي نسل ښودنه به هغې کې کېده او د حجرې چې کوم صفات دي هغه لسو ورځو کې نه ختمېږي. هغه مطلب چې ډېر زیات او ډېر انتهایي څوک میلمه راغی د کلي حجرې ته د کلي ټول خلک هر یو کور نه بسنه سره راچلېدل د هغې ویلکم به کوو چې د یو سړي کوم میلمه به راغی هغه به چې کوم دی دا کلیوال نه چې دا د هغې میلمه دی هغه به د ټول کلي میلمه او چا به پراټې راچلولې چا به لسیانې راچلولې شملې چا به یعنې هغه به میلمه به څه کور کې نو هغه چې کوم دی نو د حجرې چې کوم صفات دي هغه د چا نه پټ پناه نه دي
او اوس چې کوم دی نو ډېر خلک چې کوم دی نو مطلب چې د ښار طرف ته دغه کړه دا حجرې ورو ورو پکار دي چې دا آباد شي او دا د دې چې کومې فیصلې او دغه کېدې نو هغه بس په کوټونو کې نه کېږي غټې غټې مسلې ورته دې کې حل کېدې د ودونو خبرې دغه دې کې مشورې کېدې چې دا څنګه چل دی دا وشي او که ونه شي هغه پکې کېدل او د یعنې ډېر زیات یو د پښتنو یو د شمله چې کوم ده دا دغه ځینې شروع شوې ده او مطلب دا چې د دې ډېر زیات صفات و زه تاسو ته به څه څه وایم